یاره ګلونو راځه نن درته په یورپ کې د ډاکټرۍ او د ډاکټرۍ په نظام باندې سلیک ډېر معلومات درکړم چې په پاکستان کې کوم خلک پاتې کېږي یا په ایشیا کې چې هغو ناشکره دي. راځئ څه لږ معلومات دي چې تاسو سره شیر کړم. څو ورځې مخکې مې د بزې غوښه بیا موندې وه او تاسو ته خو پته ده چې موږ پښتانو د بزې په غوښه باندې ډېر زیات مین یو او زما یو ملګري پخ کړې وه نو ډېره په غړم جړب کې مې وخوړه او د هغې سره سره څه لږ ونې غوښه وه چې زما په دې غاښ کې ونښته او د هغې سره څو ورځې بعد ما یو ډکې پیدا کو په دې غاښ کې مې و د غاښ مې لږ خړ شو او د هغې سره څه لږ ونې درد زما په دې غاښ کې پیدا شو. د وخت سره سره خو خیر ما د دومره تکلیف محسوس نه شو. دې نه مخکې زه بل ځای کې پاتې کېدم نو دلته په یورپین سطح باندې دا ده چې که د دې ځای اوسېدونکي شهري دي او که د بار نه څوک راځي خو د هر سړي لپاره یو پیپر جوړېږي هغې ته تیسره سینیتار یې ورته وایي او د هغه ځان له یو خپل ډاکټر وي د ګورمنټ د طرفه اترایزډ وي. نو ته داسې هر ځای ته ډاکټر ته نشي تللی خو ډاکټر تعالی ګورمنټ تعالی یو ډاکټر درکوي ته به ډومبې هغه ځای کې تعالی هر چلي د هغې نه مخکې ستا نور پروسس کېږي. که چېرې فرض کو اکسیډنټ دی وکړو یا څه داسې خاص مسله نو ته ایمرجنسۍ ته وزټ کولی شي خو زیاتره خلک داسې وي چې هغو به ډاکټران له تللی نه شو ایمبولینس ته به یې کال وکړو. نو اوس ګورمنټ دا شی بند کړلی ولې چې ګورمنټ وایي چې که چېرې فرض کو ته په ایمرجنسۍ کې کال وکړې ایمبولینس سره پسې راشي په تا باندې ایمرجنسي ثابته نه شو نو د هغې به ته فاین ورکوي جرمانه به یې ورکوي. څه وخت سره سره ما خپل ځای چینج کو نو ما خپل اپیس ورته وویل چې زما به د غاښ کې لږ درد محسوسېږي ما د ډاکټر ضرورت دی. نو هلته یو میډم و هغې ما ته وویل چې یاره ته یو څو ورځې صبر وکړه که چېرې فرض کو تا ته بیا هم درد محسوسېد نو موږ ته بیا انفارمیشن راکړه. نو نن ما خپل اپیس ته ټلیفون وکړو چې یاره ما د ډاکټر ضرورت دی لازمي. نو هغې ما ته په جواب کې دا وویل چې یاره ته خو ړومبی زموږ اپیس ته چکر ووهه چې یاره موږ ړومبی تا له رجسټریشن وکړو او بیا مخې ته اپیل کوو چې یاره یو پیپر دی چې خپل پرسنل کوم ډاکټر چې دی چې ګورمنټ هغه تا ته دغه کړي درکړي. نو هغه پیپر چې زما د دې پروسس نه وځي د ګورمنټ پروسس نه راوځي نو تقریبا 2 هفتې یو پکې لګي که ډېر زر هم وشي یو هفته پکې لګي. او دلته په یورپین سطح باندې ډاکټران چې دي نو هغه ځان له پلاران دي هغو نه چې ته ځې نو اپوینټمنټ پالې یو هفته مخکې یو هفته بعد به ستا بیا د ډاکټر سره هغه کوم تشخیص چې دی هغه بیا یو هفته بعد کېږي. نو داسې څه وخت مخکې هم زما په دې ګرده کې درد راغلی او ګرده به وه یا به ملا یا څه زه والله عالم زه لاړم ډاکټر له نو ډاکټر 3-4 ورځې مخکې زه وکتم بیا 4 ورځې مخکې ما ته د وینې ټسټ ولیکه او یو د الټراساونډ نو 3-4 ورځې پکې دغه تېروتې 4 ورځې وروسته زما د وینې ټسټ وشو. نو چې وینې ټسټ په کوم ټایم کې نو په هغه ټایم کې ما له یو پرچي راکړه چې یو هفته بعد ستا الټراساونډ دی. یو هفته بعد زما خبره ذهن نه وتې اوس داسې په روډ روان وم ناڅاپې د لیبارټرۍ نه کال راغی چې یاره نن خو ستاسو اپوینټمنټ دی د مینې څه شي لپاره وي د ګردې د الټراساونډ لپاره. یاره مې د هغې خو 10 ورځې تېروتې زه اوس خشه یم وایي تا به موږ ته ویلي وو که نه چې موږ اپوینټمنټ کینسل کړی وی. نو دلته دا سیسټم دی ټول. د دې نسبت سره پاکستانیان چې دي تاسو مزې مو کړې او ډاکټر ته هم په ټایم باندې میلو شي. بل خبره دا ده چې یاره زه کمپیریزن نه کوم خو د پاکستان ډاکټران چې دي هغه ډېر زیات قابلان دي ایز کمپیر ټو د یورپ ډاکټران چې دي. ولې چې د یورپ ډاکټران چې دي د هغو سره صرف قابلیت دی د هغو سره ایکسپیرینس چې دي په هغې بنیاد باندې نشته. ولې چې دلته ټیکنالوژي د هغو ټول کار ډېر په سلو پروسس کې د ټیکنالوژۍ نه لي او د پاکستان ډاکټران چې دي هغوی دومره وجل دي چې د هغوی اوس ښه ټیک ټاک تجربه شوې ده نو چې هغو مریض ویني نو هغو ته ډایرکټ پته لګي چې یاره دې مریض له دا چل دی او هغه مناسبت سره ورته ټیبلیټ هم ولیکي او بل زموږ خلک چې دی شکیم نه دی بل د ګورمنټ د طرفه پاکستان ډاکټران باندې هغه دغه هم نشته. ولې چې که دلته د مریض لږ ګډ وډ کو نو خیر دی نشته بیا ګورمنټ یې بیا پرېږدي نه. نو څو ورځې مخکې زه لاړم سټور ته ما ته انټي بایوټکس پکار و سټور والا ته مې ما د انټي بایوټکس راکړه نو هغو ما ته ویل چې یاره ته لاړ شه د خپل ډاکټر نه پرسکرپشن راواله څه پرچي ترې نه راوړه موږ به تا ته انټي بایوټکس در وکړو موږ داسې نشو درکولی. نو دلته چې ته سټور ته ځې نو د سټور نه دوایي د ډاکټر د هدایاتو نه بغیر نشي اوچتولی. او دلته دغه یو نیګیټیو پوینټس دی په یورپین سطح مثلا که په تا باندې درد یا چې ته بیمار یا نور څه مسله یې تا ته نو ته به ځې ډومبی به د ډاکټر نه اپوینټمنټ رالې او هغه اپوینټمنټ چې دی هغه به تا ته یو هفته بعد درکړي او بیا د هغې نه بعد به ډاکټر له ځې هغه به بیا ستا تشخیص کړي ستا نه به تپوس کړي ګوري به دي او د هغې نه بیا 4-5 ورځې بعد به بیا تا ته ټسټونه لیکي او ستا هغه بیماري چې ده په هغې کې چې تا ته دوایي میلاویږي ته ښه کېږي نو تقریبا په هغې کې 2-3 هفتې نورې وتي نو ستا نه بیا خپل درد هم هېر شوی او کومه دوایي چې هغو تا له درکړي نو بیا سړی حیران وي چې خدای دا دوایي وخورمه خره ته یې واچومه که نه ډسبین ته یې واچومه. نو دغه یو مین مسله ده.
نو اوس زه روان یم خپل آفس ته. هغه به لومبۍ ماله زما په غاښ کې نن درد دی، نو هغه به ماله لومبۍ پیپر دغه کوي، ساین به رانالي، رجسټریشن به کي، بیا به دا پیپر بره ځي او ردي ځي. ګوره د ګورمنټ خلک چې دی که نه هغه هر ځای کې نه راستانیا که په پاکستان کې دی که په یورپ کې دي. نو زما پیپر چې د ګورمنټ ادارې نه واپس راځي نو 2 هفتې په هغې کې لګي. بیا چې ماله د ډاکټر اپوینټمنټ میلاویږي نو 1 هفته په هغې کې لګي. او په دې 1 هفته کې کیدای شي چې زما دا غاښ ما یا په خپله ایستلی یا چې ته ښه شوي اورې. نو دا سلک ډېر معلومات مو چې ډاکټر په عقله سره درکړم، ستاسو سره شیر کوم. او پاکستان ډاکټران چې ډېر قابلان دي او د هغو خپل دغه قدر وکړئ اورې. او انشاءالله امید ده چې ښه به نو میلاویږو په یو نوي ویډیو کې. آباد اوسئ.